مولانا رومی رحمت الله علیه هغه یو واقعه بیان کړې ده. و یو بنده بغداد سره خوا کې یو بانډه و پاغې کې اوسېدو، ډېر غریب و. د بغداد چې کم بادشاه و هغه بادشاه ډېر سخي زړه والا و، ډېر نرم دل و. هغه بادشاه له چې بچا څه تحفه راوړله نو بادشاه به بیا دغه تحفه راوړونکې بنده خالي لاسونه نه پرېښو، خامخا څه انعام به یې وله په بدل کې ورکو، د چا احسان به یې نه اخیسته، څه بدله به یې ورکوله. نو بغداد سره خوا کې داسې لرې یو علاقه و، بانډه و، دیهاتو، هغې کې یو غریب بنده د خپلې غریبۍ نه تنګ راغی او دا سوچ یې وکړ چې زه به لاړ شم باچا له به څه تحفه یوسمه نو هغه کیدی شي ماله څه راکړي انعام، نو په هغې به زما دا نیستي غوسه شي. نو ښځې سره یې صلاح کوله چې باچا له زم څه تحفه وله اوړل غواړم، خو ته راته ووایه څه وله اوړل پکار دی، ما سره خو دونه څه نشته چې والم او باچا له یوسم. نو ښځې ورته وی چې تا ته خو پته ده چې زمونږ د کوهي اوبه رڼې دي، شفاف دي او ډېرې خوږې دي، خوندورې دي. نو دا اوبه به باچا چې ته په خپله باچاهۍ کې نه لیدلې، نو دا اوبه وله یوسه، نو که دا اوبه یې وڅښلې خوښې شوې دونه غټ انعام به درکړي چې بیا به ته چتم سوال ته ضرورت دی رانشي. دغه غریب بنده ډیر خوشاله شو چې دا خو دی بیبي ما ته ښه صلاح او مشوره راکړه. زر یې منګي راډک کو، اوس د منګي د پاسه یې برغولې ایښودو، هغه برغولې به تې پروزي را پروزي نو اوړه یې را واغېستل، د منګي د غړۍ نه یې تو کړل، د پاسه یې پې برغولې کېښودو چې د دې منګي نه اوبه په سر منګي پروتي چې دا اوبه چپونه وی توی نشي، محفوظ باچا ته ورسي. دې غریب سړی دغه اوبه راغشتي د منګي کې او په سر یې ایښي دي او څه ډېرې ورځې مسلسل سفر او مزل یې کړی دی او چې کله بغداد کې د بادشاه دربار ته ورسېده، هغه بادشاه ته دربار کې حاضر شو. نو بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت تعالی ما یو ناشنا تحفه راوړې ده. بادشاه ورته وایي څه دې راوړي دي؟ نو دې غریب بنده د سر نه هغه منګې راکوز کو او برغولې ته لر کوي صاحبه داسې اوبه مې دله راوړي چې په خپله باچاهۍ کې به تا چاته بلکل نه لیدلې، چې د هغه اوبو نه سر لرې که نو هغه اوبه تروې شوې او څښا شوې وې، ځکه څور ورځې یو شان مسلسل په دغه منګي باندې سر بندو نو دوب شوې وې، څښا شوې وې، نو تریو بین ترې روان شو. هغه بدبویي په ټول محل کې خوره شوه او باچا بیا هم دا بدبویي نظر انداز کړه چې دې بنده تحفه راوړې ده نو دا د ده د دې تحفې بې قدري ده چې زه اوس د ته ردې بدې ووایم. بادشاه دغه بدبویي نظر انداز کړه، اوبه یو وزیر لی ورکړې دا بار غلی شان د د سترګو نه پناه یو څه واړوه او بیا باچا ده ته دی اوبه چې چا راوړې وې ده ته انعام ورکو. نو باچا وزیر ته حکم وکوئ دا منګي ورله ټول د درهمو د دینارو د سرو د سپینو روپو ډکه یا اشرفې پکې واچو، ټول منګي تر خولې خولې پورې د پیسو وله ډک او بیا د باچا خپل وزیر ته وی چې د دریای دجله په غاړه دا غریب چې راغلی تحفه راوړه دی وباسه او چکر ورکه چې ده ته پته ولګي چې زما د محل په خوا کې دریای دجله غوندې ښکلې پاک صفا شفاف او خوږې اوبه بهیږي. دغه بنده د خپل دغه وزیر سره لاس نیولی او د دریای دجلې غاړې له چې ورغې دا اوبه ډېرې رڼه کې وي، ډېرې په نظر ښکلې ښکارېدې. نو دغه وزیر ته دا غریب بنده وایي چې دا لا څنګه دریاب دی، دا خو ډېرې ښکلې اوبه ښکاري. نو وزیر ورته وایي لاس ورښکته که یو چونګ اوبه خولې ته که نو خوند به هم درته پته ولګي. کله چې د غریب بنده یو چونګ راډک که خولې ته اوبه واچولې، دومره خوند یې ورکه چې په خپل گویا شو چې ما خو باچا سلامت لکه مې اوبه راوړې وې نو اخو اسم ډېرې خوږې نه وې، خو بیا څښا شوې وې، څور ورځې پې تېرې شوې وې، د هغې بدبویي په محل کې خوره شوه. د هغې باوجود د دغې بادشاه دونه لوی زړه دی چې ماله یې زما د تحفې بې قدري ونه کړه او د هغې انعام یې دونه راکړه چې غونډ منګې راته د اشرفو ډک کړه.
مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي وای دغه انسان مثال عمده سي دی لکه چې بنده خپل خولي عملونه الله ته پیش کی او زمون خولي عملونه د الله د شان مطابق ندي لکه دغه منګي کې ښاشي وي او بچي وي خو بیا هم انسان په خلوص سره دغه اوب پیش کړی دي نو انعام خامخا وته د بادشاہ د طرف نه ملو شو نو دا بنده مسلمان د رمضان شریف ټول عبادتونه یې کړی دي د خپل وس مطابق په خلوص سره کړی دي خو بیا هم دغه عبادتونو کې کمې کوتاهی شوې ده دا د الله دربار ته د لېږلو قابل نه دي خو د هغې باوجود د الله شان ته وګوره الله رب العالمین شاهنشاه دی د بادشاهانو بادشاه دی احکم الحاکمین دی چې بنده ورته دا ټوټه پوټه او نیمګړې ګنده اعمال ورمخکې کی دا کمزوري عملونه ورمخکې کی نو بیا هم د دغه اعمالو په بدله کې اگر چې د الله پاک د شان مطابق نه دی خو بیا هم د انسان د خلوص ته وګوري او په بدله کې ورله دومره لوی انعامات ورکی چې ډیر نعمتونه ولا ورکی مغفرت ولا اوکی او د اختر پر ټول گناهونه ورته معاف کی نو دا د الله رب العالمین شان کریمی دی چې الله ډیر مهربان دی زمونږ دغه کمزوري عملونه چې هغه مونږ په خپل نه خوښو چې دا عمل دومره ښه دی دومره بهتر دی مونږ داسې عمل نه دی کړی چې مونږ په خپل فخر وکړی شو زمونږ عمل مونږ ته معلوم ډیر کمزوري دی او بیا هم الله رب العالمین ته عاجزی کو چې یا الله ز بنده یم زما د بندګۍ مطابق ما دغه عبادت کولی شو زیاتی ستا شان سره لایق عبادت زمونږ د وس کار نه دی इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।